من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله العظیم. پدې کم سبقونه شروع دي پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت الله ثابتوي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله واقعي رسول دی او دا حق رسول دی. نو نبی علیہ السلام سره الله خطاب کوي او تسلی ولا ورکي او صبر ورته صبر تلقین ورته کوي چې صبر وکړي په دې خبره باندې چې ستا قوم ایمان نه راوړي قریشیان نو ته به صبر نه کارلې سره د دې نه چې ښه دلایل د حقانیت ستا او د قرآن بالکل په ډاګه شوي دي او د هغې باوجود قریشیان ایمان نه راوړي نو ته تسلي حاصله کا او صبر کوا. د صبر میوه ډېره زیاته خوږی نو آخر به کامیابي الله تعالی درکوي. نو فرمایي الله پاک ومنهم من یؤمن به. بعضې په دې قریشیانو کې من هغه څوک دي یؤمن به چې ایمان به راوړي په دې قرآن باندې او ومنهم من لا یؤمن به او ځنې او بعضې هغه کسان دي چې ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې. وربک ستا پروردګار چې دی ای محمد اعلم بالمفسدین هغه واقف دی په ورانکارو باندې او په فسادیانو باندې. دا قرآن او فرمایل چې ومنهم بعض دي مخالفینو نه چې دا قریشیان دي من هغه څوک دي یؤمن به چې آینده به او په مستقبل کې به په دې قرآن ایمان راوړي. او دقسې شوه چې کله فتح مکه وشوه نو په یو ځل باندې 2000 کسانو ایمان راوړ 2000 کسان مسلمانان شو. نو قرآن چې څنګه پیشګویي کړې وه چې ومنهم من یؤمن به ځنې پرې قریشو کې هغه دي چې آینده به ایمان راوړي د 2000 کسانو ایمان راوړ او ومنهم من لا یؤمن به او په دې قریشو کې داسې خلک هم شته چې هغه په دې قرآن باندې ایمان نه راوړي. لکه خود د نبی علیه السلام دو ترونه ابو طالب او ابو لهب او ابو جهل او د ابو جهل مرګري داسې و چې هغوی ایمان په قرآن را نه وړ. وربک ستا پروردګار اعلمو ښه واقف او عالم دی بالمفسدین په ورانکارو باندې. کم کسان چې هغه نور خلق د قرآن نه بندي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو نه بندي دا مفسدین دي او دا الله تعالی پیژني او په یو مناسب وخت باندې الله به پې عذاب راولي. په یو مناسب وخت باندې الله به په دوی باندې عذاب راولي. دغه ابو جهلو دغه ابن ابي معیطو دغه بشماره
مرګریو د ابو جهل غونډګانو د ابو جهل چې هغوی به شپه ورځ هم په دې پسې ګرځېدل چې څوک ایمان را نه وړي او چې چا به ایمان راوړه او هغه به یو کمزوری انسان په کلي کې نو هغه به یې معذب کو هغه به یې دباوه په هغه باندې به الزامات لګول نو الله او فرمایل چې ستا رب واقف دی په ورانکارو فسادیانو شریرانو باندې چې هغه خلق د دین اسلام نه متنفر کوي د پیغمبر د منلو نه متنفر کوي او د حق او د صداقت نه متنفر کوي دا الله ته معلوم دي په یو مناسب وخت باندې به الله دوی ته عذاب ورکوي نو همدغه ابو جهل دي ته په یو مناسب ټیم باندې چې د بدر غزا وه یو زبردست شکست ورکړه چې اویا کسان یې ترې مردار کړه وإن کذبوک او کچره دا کفار ستا تکذیب کوي د دې باوجود چې تا داسې دلایل پیش کړه داسې معجزې دي دې ته وړاندې کړي داسې کمالات ستا پر زندګۍ کې دوی ولیدل او د هغې باوجود دوی تا ته نسبت د دروغو کوي چې پیغمبره ته دروغجن یې ته پیغمبر نه یې نو فقل لی عملی ورته ووایه زما دپاره زما عمل دی ولکم عملکم ستاسو دپاره ستاسو عمل دی انتم بریئون مما اعملو تاسو بیزاره یی او غیر ذمہدار یی د هغې نه چې زه کومه وانا بریئون او زه بیزار یم او غیر ذمہدار یم مما تعملون د هغې نه چې تاسو یې کوئ پیغمبره که د دومره زیات تفصیلاتو او براهینو او ادلو باوجود دا مشرکان تا ته نسبت د دروغو کوي نو ته ورته یو خبره وکړه په ډاګه ورته یو خبره وکړه چې بھائی ما خپله غاړه خلاصه کړه ما تاسو دعوت الی الحق پیش کړه د دې نه وروستو ستاسو خپل کار دی او زما خپل کار دی زما دپاره زما عمل دی او ستاسو دپاره ستاسو عمل دی زما عمل دعوت الی الله تاسو الله ته رابللو تاسو ته نجات لار ښودلو تاسو ته حق او صداقت ښودلو هغه ما وکړو او ستاسو لپاره ستاسو عمل دی چې هغه کوم شرک تاسو کوئ کوم کفر تاسو کوئ کومه بېدیني او ګناهونه تاسو کوئ دې بوج به ستاسو په سر وي انتم بریئون مما اعملو تاسو بیزاره یی او ذمہدار نه یی په هغې باندې چې زه عمل کوم زما د عمل تپوس په الله تاسو نه کوي او وانا بریء مما تعملون او زه بیزاره یم د هغې نه چې تاسو یې کوئ ستاسو د اعمالو ذمہداري په ما باندې نه ده الله به ما نه دا تپوس نه کوي چې ستا د امت څه کول پس د هغې نه چې ما خپل حق ادا کړی او منصب رسالت مې ادا کړی نو الله به زما نه ستاسو د اعمالو تپوس نه کوي باید زموږ دا سودلاح انسان دی د دې خلکو تپوس به الله تعالی زموږ نه کوي تپوس به د نه اله کوي چې تا ورته دعوت نه یې ورکړی او که تا پې خپله غاړه خلاصه کړه او دعوت دې ورکړه تا نه الله بیا تپوس نه کوي چې دا ولې دا په کندو سرو دا ولې په غلطو پسې روانو د ولې ګناهونه کول د ولې شرک او کفر کو بیا به دا تپوس تا نه الله نه کوي دعوت ډېر ضروري شی دی دعوت الی الله به ورسوئ کور کور ته ورسوئ تن تن ته ورسوئ او هر چاله دعوت الی الله ورکوئ دا دعوت حق دی دا د دنیا او د آخرت د کامیابی دعوت دی ومنهم من یستمعون الیک
ځنې په دې مخاطبینو ستا کې غوږ دي تا ته چې کله وعظ او نصیحت کوي درس قرآن او درس حدیث کوي نو بعضې پرې خلکو هغه دي چې تا ته غوږ ایښی دا غوږ یې داسې تکی کړی او ناست دي افانت تسمع الصم آیا ته اورولی شي کون ته ولو کانوا لا یعقلون اگر که دا کون عقل نه لري او منهم من ينظر الیک بعضې پرې خلکو کې تا ته ګوري چې که ته کله دوی ته بیان کې نو دوی تا ته ګوري او ستا د کمالاتو ته ګوري او ستا د هیئت او شکل ته ګوري د مبارک ته افانت تهدی العمیا آیا ته ښوونه کولی شي یو ړوند ته ولو کانوا لا یبصرون اگر که هغوی څه نه ویني اصل خبره دا ده چې د غوږونو په اورېدلو باندې او د سترګو په لیدلو باندې یوازې کار نه کېږي چې په دې ظاهري سترګو باندې کتل په دې ظاهري سترګو باندې کتل او دارنګې په دې ظاهري غوږونو اورېدل دا کارآمد نه دي دا کارآمد هله دي چې خبره د زړه په غوږونو باندې واوري او د زړه په سترګو باندې وویني هله به دا کار کوي او پیغمبره دا ستا په طاقت کې نشته ته په دوی باندې هغه لیدل نشي کولی چې هغه د زړه لیدل دي ته په دوی باندې اورېدل نشي کولی هغه اورېدل چې هغه د زړه اورېدل دي زړه په غوږونو یې واوري دا ستا د طاقت نه بار ده ستا طاقت دغه دی چې ته ظاهري دعوت په دوی له ورکې نو په ظاهر کې دوی تا ته ناست دي او اوري په دې غوږونو باندې او چې د دې غوږونو په اورېدل دا اورېدل دوی له فایده نه ورکوي دوی له به هله دا فایده ورکوي چې د زړه په غوږونو یې واوري او دا تا ته کتل او دغه دلایلو د قدرت ته کتل دا دوی له فایده نه ورکوي په دې ظاهري سترګو باندې دا به هله ورکوي چې دوی د زړه په سترګو ورته وګوري قرآن وایي که نه چې لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور د دې کفارو دا ظاهري سترګې ړندې نه دي بلکې دوی په زړونو کې چې کومې سترګې دي هغه ړندې دي هغه حق نه ویني نو ځکه قرآن فرمایل ومنهم من يستمع الیک بعضې د دې مخالفین هغه دي چې غوږ دي تا ته چې کله ته درس قرآن او درس حدیث کې افانت تسمع الصم آیا ته اورول کولی شي کون ته ته کون ته خبره اورولی شي ولو کانوا لا یعقلون اگر که پای کې سمج او پویه نه وي د دې کونوالي د وجې نه د ده استعداد ختم شوی دی عقل ختم شوی دی ومنهم من ينظر الیک او ځنې په دې خلکو کې هغه دي چې ګوري تا ته په دې ظاهري سترګو باندې افانت تهدی العمیا آیا ته ښوونه کولی شي یو ړوند ته ته ړوند ته لار ښودلی شي ولو کانوا لا یبصرون اگر که دوی څه نه ویني نو دا ته نشي کولی ستا د طاقت نه بار خبره ده دا د زړه په پویه باندې د زړه په لیدلو باندې او د زړه په اورېدلو باندې کار کیږي او ستا د طاقت نه بار دی تسلی حاصله کړه ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون ان الله لا یظلم الناس
یقینا الله زیاتې نه کوي په خلکو باندې. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن خلق په خپل ځانونو په خپل باندې ظلم کوي. الله په اچھا ظلم نه کوي، هیڅ قسم ظلم نه کوي. الټا خلق په خپل ځانونو باندې ظلم کوي چې د الله تعالی عذاب ته دعوت ورکوي، د الله د مخالفت په وجه، د الله د پیغمبر په مخالفت په وجه، د قرآن په مخالفت په وجه، د اسلام د مخالفت په وجه دوی گویا کې دعوت ورکوي چې الله موږ باندې عذاب راولي، الله موږ باندې عذاب راولي. نو خلق په خپل باندې ظلم کوي. دا یو صحیح حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله داسې وایي، حدیث قدسی دی، چې ما ظلم په خپل ځان باندې حرام کړی دی، بند کړی مې دی، چې زه به په مخلوق باندې ظلم نه کوم. تاسو هم په یو بل باندې ظلم مه کوئ، تاسو هم په یو بل باندې زیاتې مه کوئ. نو الله اصل کې ظلم په ځان بند کړی دی. الله په مخلوق باندې ظلم نه کوي. خلق په خپل باندې د الله عذاب ته دعوت ورکوي. د دې خپل شرک او کفر او د خپل بيدینو بد عملو بد چلنو، د خپل منافقتونو او د فحاشو د عریانو په وجه باندې گویا کې د الله عذاب ته دعوت ورکوي. نو دا ظلم د الله دی په دوی کې، دا ظلم د دوی دی په خپل ځانونو باندې. دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي او زیاتې کوي د ځان سره. ځکه قرآن فرمایل ان الله لا یظلم الناس، یقینا الله زیاتې نه کوي په خلکو شیئا، اس قسم زیاتې. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن خلق په خپل ځانونو باندې زیاتې کوي چې د الله عذاب ته دعوت ورکوي. دا د دې ترجمه او تشریح و مختصره غوندې یو څو خبرې مخې ته رالې په دې آیاتونو کې. یو اخبار القرآن بالغیب او وصدقه فی ذلک. قرآن یو پیشنگویی وکړه او اخبار بالغیب ورکو چې دا قریشیان په آینده زندگی کې بعض کسان به مسلمانیږي او بعض کسان به مسلمانیږي نه. دا پیشنگویی قرآن وکړه. او وصدقه فی ذلک، دا پیشنگویی کې قرآن رښتیا وویل چې لږه زمانه بعد 2000 طلقا د فتح مکې په ورځ باندې په یو ځل مسلمانان شو. او بل طرف ته د پیغمبر خدا خپل ترونه ابو لهب او ابو طالب او ابو جهل او ابن ابي معيط او دارنګي ولید او شعبه، دا قسم خلق چې کوم دی دا پرې کفر باندې مړ شو، په دې کفر د دې دنیا نه لاړل. نو څنګه چې قرآن پیشنګویي کړې وه هغسې ثابته شوه. او دویمه مسله تقریر معنی الآیه، د دې آیات معنا ثابتول او بیانول چې قرآن وایي فإنها لا تعمى الأبصار، پس شان دا دی ړندي نه دي سترګې، دا ظاهري د دې کافرانو غټې غټې سترګې دي، دا د شرابو بوتلې پییني. ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن ړانده دي زړونه دوی هغه چې په سینو کې دي. نو پته ولګېده چې په دې سینو کې سترګې هم شته او په دې سینو کې غوږونه هم شته. په هغه غوږونو اورېدل او په هغه سترګو لیدل کارآمد دي، او پر ظاهري لیدلو او په ظاهري اورېدلو باندې کار نه سازیږي. دریم دا تعلیم الرسول طریق الحجاج
والرد علی الخصوم المشرکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته الله تعلیم ورکو تبا دلائل په کومه طریقه باندې پیش کړي او رد با په خپلو مخالفینو باندې په کم طور باندې کوي، په کومه طریقه باندې کوي. دا تعلیم الله پیغمبر ته ورکړی او همدغه تعلیم پیغمبر خپلو امتیانو ته ورکړی دی چې ادعو الى سبیل ربک ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. دا الله دین ته خلق راوغواړه په ډېر ښایسته وعظ باندې چې د خلکو د اړونه نرم شي په هغې باندې، او والحکمه د حکمت په انداز باندې خلق راوغواړه. داسې نه چې را خلق پر بیانونو باندې ځانه متنفر کړي. انتفاء الظلم عن الله، په دې آیاتونو کې دا راله چې الله ظلم نه کوي، د الله نه ظلم منتفي دی او اثباته للانسان النفسي. او په دې آیاتونو کې دا راله چې انسان په خپله ظلم کوي، انسان د ظلم ته وړاندې کیږي او د ظلم په وجه باندې د الله عذاب ته دعوت ورکوي چې الله دې په ما باندې عذاب راولي. دقیق مطلب دی. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهیږي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. رب دې له څوک کار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت ای تباهی کې الله زموږ ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي، خاتمه بالایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه